نو عزتمندو خبره داسې ده چې ماشاءالله ټول بشعوره خلک یو که تاسو دا غواړو چې د تا د بچي والا مستقبل جوړ شي ګوره په دې ملک کې هیڅ کمای نشته خو که کمای ده د دیانتدار قیادت کمای ده که چېرته د دو مستقبل غواړو چې دا جوړ شي نو دا چولو او د ټرانسفارمر او د دې شیانو نه به ګوره راوځو د دې نه راووځو تا ته په دې ځای کې ایم پي ای چې دا کور په کور یو ټرانسفارمر ولګوي آیا د دې سره د تا والا ژوند بدلیږي ته کله د ټرانسفارمر سره ته د کومه بجلي او کوم سازش چې شوی کله د دې ته غور کړی سوچ دې کړی چې دا ټرانسفارمر د نن د تورو تیارې کې ته ویلې پروت وي ها بجلي ویلې نشته ما په کور کې بجلي تقریبا 24 غنټو کې چې دا 18 غنټې چې دا لوډ شیډینګ ده دا ویلې نشته کله مو دې ته سوچ کړی څټ نه بجلي چې دا ګرانه ده مهنګه ده ډیمونه د ظالمانو جوړ کړي نه دي 55 سال نه ډیمونه نه جوړولو عمران خان دې ته 2019 کې شروع کړو چې انډیا خپه کېږي او دا خپه کېږي او دا کېږي منځ کې سازش بل څه رینټل پاور پلانټونو د جنریټرو نه دې ته مهنګې مهنګې بجلي د خپل پاو غېښې دپاره د کمیشنو دپاره پیدا کړي دي هغه عوام ته په 2530 روپۍ یونټ پرېوځي چې د کومې بیلونو یې وجې نه نن خلک چې دا خودکشي کوي خپلو بچو ته زار ورکوي ځان ته زار ورکوي هغه مفتی ډیمونو نه چې بجلي پیداویږي نه جوړولو چې یو طرف ته بنجر ځمکې آبادېږي د تا پیداوار زیاتېږي د خلکو روزګار زمیندارۍ زیاتېږي چې ته د غنمو د خیر نام پې باد شوې د هر یو شي نه پې باد شوې چې نن د غنمو دپاره هم زرعي ملک وتې وې ته خیرونه غواړې او غنم هم د بار ملکونو نه راوړې او ډالر د په ملکونو نه وځي عزتمندو هغه ډیم یې نه جوړول لکه څرنګه د تعلیم والا سازش مې درته ووایي دا ډېر غټ سازش ده د بجلي چې نه پیداوله نن د کور کې خو تورې تیارې پرېږده چلو خلک به بیټرۍ والی کي ګزرا به وکړي او هغه لالټین هغه یوه پټي راته لالټین هم خوسوي لالټینونه به بل کي خو اتا ملک تباهي چې دا هغه د کوم ځای نه شروع کېږي چې کله ته ملک نه چلوي نشي چلوی تا سره پیسې نه وي په خلکو لګولو باندې چې خلکو باندې ولګوي پیسه آمدن د کوم ځای نه ملکونه راوباسي د انډسټرۍ نه راوباسي انډسټري یو طرف ته تا دا پیسه راوړي ملک ته خزانه ډکوي بل طرف ته انډسټري د تا ځوان ته روزګار ورکوي په لکونو په شکل کې چې دا آی دن د بجلي آبادي بړويږي دې ته به روزګار ته چېرته خوشحالي به چېرته ورکوي انډسټرو یې وجې نه کېږي په ټولو ملکونو کې دې ځای کې د تا د دې بجلۍ وجې نه خلکو فیکټرۍ چې دا هغه تالا کړې پلاټونه یې چې دي هغه یې کې پلاټینګ وکړ کورونه یې پکې آبادۍ پکې هغه یې جوړې کړې ټاونشپ یې پکې جوړې کړې ویلې چې انډسټریالیست غریب یې چې نو که زه انډسټري چلاوم دا بیلونو دپاره یې چلاوم نو ماته پکې ګټه څه ده بنګلادیش چې د تا نه بیل شوی یوه خطه ده نن هغه خپل فیکټرۍ ته چې دا 5 او 6 روپۍ یونټ بجلي ورکوي تا ملک دا سرکار دا ظالمان جابران چې دي دا فیکټرۍ ته 2530 روپۍ یونټ ورکوي چا دماغ خراب دي چې دې ځای کې به هغه شی جوړوي چې به هغه مهنګه بجلۍ ته شی جوړوي چې بنګلادیش له هغه په 500 روپۍ هغه فرض کیا یو کپړه جوړوي کپړه یې ته په 500 روپۍ پرېوځي تا انډسټرۍ والا ته هماغه کپړه چې دا په 1500 پرېوځي هغه په مخکې مارکیټ کې چې په 500 یې ته پرېوځي په 800,000 یې خرڅه کړي چې تا ته په 1500 پرېوځي ته به په 2000 یې تا نه څوک راخلي ټولې دغه خبرې دي دغه بنیادي معاملې دي موږ په کار ده چې په دې شیانو سوچ وکړو د ټرانسفارمرونو نه راووځو دا خبره مې د بجلۍ والا دوره چې اوږده کړه ټرانسفارمر پورې مو وکړه نن مو چې ټرانسفارمر راته ولګوي وي مو هغې ته پیسه لګولې وي بیا مو پیسانونه خرڅ کړي وي 3 او 4 ځل چې دا له یاره ووټ به یې ورکوو یې سامان یې پیسانې را باندې کړی ته بیا چې د خپل پلار کور یې پټی خرڅ کړی دا ما ته یې راوړی دا ټرانسفارمر سرکاري پیسې وي که نه کچولا یې تبخ کړي سرکاري پیسې وي خو دا خو د کونسلرانو کار ده دا د ایم پي ګانو ایم ان ګانو کار هم نه ده په دې خبرې هم ځان پوه کړو د دو بې غیرته نه نن دا تپوس وکړو چې 15 سال مو وشو سینټرۍ مو تېرې کړې د ما د راتلونکي نسل بدلېدو دپاره تا کړي څه دي ته یو کار قابل ذکر کار خو وښیه چې د ما ځوان د ما راتلونکی نسل چې د هغو ژوند ښه شوی وي هغو ژوند ویچت شوی وي د ما د خور مور والا ژوند کې لږ اساني راغلی وي لږه ترقي راغلی وي نو څه شی کړي دي موږ په دې نه پوهېږو نن بیا راشي د دروازې ټکوي وعدې دې سره کوي بیا موږ غلطوي نو دې نه بعد به غلطېږو نو که دې نه بعد هم پرې غلطېږو
زه خو یم چې که اوس ماشاءالله دا 15 کاله ماشومان چې دي دا هم ډېر زیات پوه دي